بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرون سبق کې مونږه دا خبره کړې و چې د عام فرشتونه عام انسانان بهتر دي او د فرشتو د رسولانو نه د فرشتي رسولان د عام انسانانو نه بهتر دي او د انسانانو هغه رسولان د فرشتو د رسولانو نه بهتر دي. د عام انسانانو غو فرشتي ځکه د غوړه دي چې لکه دا اجماع ده په دې خبره باندې. خو د رسولان د انسانانو او دغه شانته عام انسانان په عام فرشتو باندې دا غوړه او افضل دي. د دې په اون سبق کې مونږه سلور دلیل ویلو. یو دلیل موږ دا ویلو چې الله تعالی حضرت آدم علیه السلام چې کله پیدا کو نو ملائکه ته حکم وکړ چې تاسو د سجده وکړئ. نو دا سجده کول دا نه خبره دی خبره ده چې دا معظم دی محترم دی په فرشتو باندې ذکر دا سجده کړی دا. دویم دا دی چې الله تعالی د آدم علیه السلام ته فوقیت ورکړو په دې باندې وعلم آدم الاسماء نمونه ټولو د خودلیو او الله تعالی په دې کې دا فهم کې خودلو او دا صلاحیت به خودلو په فرشتو کې نو کې خودل. نو فرشتي چې نه دا د انسانان آدم علیه السلام فرشتو نه بهتر. دریم نمبر دا چې الله تعالی ان الله اصطفى ادم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران العالمين په ټولو عالمین باندې او په عالمینو کې جو ملائکه هم دي ندي وجنه دا غوړي دي. او څلورم دا چې الله تعالی دی انسان لا د معصیت طاقت هم ورکړی دی صلاحیت پکې شته او د نیکی پکې هم شته دی. هغه هر څه د هر رکاوټ باوجود د هر سخت او تکلیف باوجود د ایمان کوي اعمال صالحه کوي. نو دا د لپاره د عزت خبره ده د شرافت خبره ده. او فرشتي چې نه نو باغ الله پاک دا الله تعالی په د حیثیت کې خودل نه د صلاحیت پکې خودل نه. وس معتزله فلسفه او بعض اشاعره وی چې دا فرشتي نه د انسانان چې دي کنه دا د فرشتي غوړه دي د انسانانو دا فرشتي او ملائک دا غوړه دي. او د دوی لپاره هم سلور دلایل ځان لپاره ویل دي چې مصنف رحمت الله علیه سلور جوابونه ورکړي دي. نمبر 1 دا دی چې دوی چې د ارواح مجرده دي د دوی په نسبت باندې ارواح مجرده نه دي بلکې دا لطائف دي دا اجسام لطیفه دي اجسام لطیفه او چې دا د عقل په اعتبار سره کامل دي او ارواح مجرده دي د هر قسم شرور نه د هر قسم آفت نه د شهوت نه د صورت نه د دینه پاک دي د غضب د هر څه نه پاک دي. پوه شئ چې د هر څه نه پاک دي او په انسان کې چونکه شهوت ته په انسان کې غضب ده نه فرشتي چې نه ده بهتر دي. نو موږ ورته وایو کنه چې دا د کوم خبرې کې دا اصول د فلسفو دي موږ د سره دا مل نو چې لکه یو خدای نه منو چې دا ارواح مجرده دي ارواح مجرده دي دا موږ نه منو بلکې دا سره ارواح مجرده دي نو بلکې دا چې دي کنه نو بل باندې اجسام لطیفه دي. بل دا کنه کتا سودا وای چې ردی کې هر قسم دغه ته الله تعالی پکې دا نیکان دي. نو موږ چې دا نیکان څنګه چې الله تعالی پکې دا صلاحیت نه لري خو نه او غرواله پدې کې چې انسان تدا مقنه حاصله واده کوي فرشتو تدا مقال الله تعالی ورکړي نه ګناه کولو. نو دا غرواله خو د انسان ثابت دي کې بل سره چې الله تعالی ولا مقاله ګناهونه ورکړي دغه باوجود د ګناه نه ځان بچ کړي. پوه شئ دا یو وای به مخکې. وذهبت المعتزله والفلاسفه وبعض الاشاعره او معتزله او فلاسفه بعض اشاعره دي خبره ته الى تفسير الملائکه چې ملائک چې دا غوړه دي وتمسكوا بوجوه او به سو طریقو باندې دلیل ولا. نمبر 1 ان الملائکه ارواح مجرده چې ملائک ارواح مجرده دي. واښو به معنی یعنی دا مادینا اله د مادینا خالدي یعنی جسمونه نه دی هغه وینه جسمونه نه قائم بالاجسام دي. ومنګو دا خبره غلطه ده ملائکه اجسام لطیفه دي ارواح مجرده نه دي بلکې څه دي اجسام لطیفه دي کامله بالعقل او چې د عقل په اعتبار سره سړي کامل دي مبرئه عن مبادئ الشرور والآفات او دا بریدي بیزار د اسباب د شرور او د آفاتونه چې اساس دي که شهوت لکه شهوت پکې نشته غضب پکې نشته غصه وان ظلمات الهیولا وصورت او دوی کنه چې هغه صفت جسمانیه چې دو هر انسان هر شي چې لندوي د هیولا او د صورت نه مرکب دي نو فرشتي د دین نه دي جوړي. او قویه علی الافعال العجيبه عجيبه افعال باندې قدرت لري عالمه بالقوائن او په دامانه په هری په کیدونکو کارونه باندې کمازي او کاراتونکو دي من غیر غلطي بغیر د غلطي نه.
خدا خبره چې نن سره دا غلطه ده ځکه چې الله تعالی هیڅ یو فرشتي له طاقت او قوت نه ورکړي چې په غیب باندې پوه والجواب ان مبنى ذلك على اصول الفلاسفه وإذا مبنى جنن دا لغه په اصول الفلاسفه باندې دا دون الاسلامي په اسلامي باندې لہذا دا خبره مونږ نه منو یو دا چې لکه فرشتي دی چې اجسام د ارواح مجردي دي دا نه منو او بل دا چې دی چې لکه الله تعالی دا قوت او طاقت ورکړنه الله تعالی ورکړي دیو په خپل څه خاصیت نشته صلاحیت نشته او بل چې په غیب باندې پرې باندې پوه دي نو په غیب باندې فرشتي دي نه دا نه دی پوه دا غیب نه مایته نه اسلام پوه شو باندې دویم دلیل الثاني ان الانبیاء وذوی کنا چې انبیاء دي کنا نو دا لکه دا فرشتي دي نه ډېر زیات غوړه دي فرشتي دي نه ولې غوړه دي ځکه چې الله تعالی فرمایي علمه شدید القوه چې دی پیغمبر ته دا دین خودل له هغه طاقت قوت ولا جبرائیل علیه السلام او بل لو نزل به الروح الامین قران مجید معزز کتاب دی محترم کتاب دی او دی روح الامین نازل کړل نو دا د حیثیت په منزله د استاد دی او دا انبیاء او حیثیت په منزله دا شاګرد دی او استاد شه دا غوړه وي د شاګرد نه موږ دا په حاله چې کله د خپل خبرې کوله نو رسولان دا خپل خبرې نه کوي فرشتي دا خپل خبرې نه کوي دا خو د الله تعالی د طرفنا صرف پیغام لیکون کې پیغام را لګل نور دو خبره نه کړي فوقیت به واله چې کله دو خپل خبرې پیغمبران ته قوله وي او دو خپل بل خدا او الله تعالی خبر او رسول اسلام الثاني دویم نمبر ان الانبیاء مع كونهم افضل البشر سره د دې چې دا د ټولو انسانانو کې ټول نه غوړه دي يتعلمون دو تعلیم حاصلې او استفیدون منه او استفادات لري فرشتونه بدلیل قوله تعالى علمه شديد القوى وقوله تعالى نزل به الروح الامين ولا شك او شك نشته بلکې ان المعلم افضل من المتعلم چې معلم غوړه دي سره نو تعلیم جواب سره ان تعلیم من الله تعالی یہ تعلیم دی دغه انبیاء کرام ته تعلیم چا ور کړل الله تعالی ور کړ ول ملائکه انما هم المبلغون دوه صبر رسون کړي هغه پوښتنه مې معنی ها دریم دا ده چې الله تعالی په قران او په حدیث کې په کوم ځای کې چې نن دالکا د ایمان راوړلو ذکر کړه نو پای کې راوړلو چې تاسو په ملائکه باندې ایمان راوړئ لکه کلن امن بالله وملائکته وكتبه ورسله امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون کلن امن بالله وملائکته یا په هر ځای کې چې دا راځي د انبیاء دا ذکر رستو کړه او د ملائکه دا ذکر الله تعالی مخ کړه او دا مخکیواله چې نن دا دلالت په تقدم دلالت په شرافت او په عزت باندې هغه پوښتنه به نه مانی موږ چې دا چې الله تعالی مخ کړی دي نه دا د وجود په اعتبار سره مخ کړي د انسانانو دا وجود الله تعالی د فرشتو نه بعد کړل او فرشتي الله تعالی د انسان نه مخ پیدا کړی دي نو ځکه الله تعالی د فرشتو ذکر اول کړی د انسانانو مستو کړی الثالث دریم نمبر انه قد ورد فی الكتاب والسنه عام دی په کتاب او په سنت کې تقدیم و ذکرهم تقدیم مخ کول ذکر د فرشتو په ذکر د انبیاء باندې وما ذلك الا لتقدمهم في الشرف والرتبه مگر دا په دلیل وجنا چې دا پر مرتبه کې او په عزت کې چنده غوړه دي والجواب جواب ان ذلك لتقدمهم في الوجود چې دا دلیل وجنا چې دا په وجود کې مخکې ولا او لان وجودهم اخفى آیات به موجوده چې لکه د دې دا وجود چې نه دا اخفار پټ او د انسانانو دا وجود چې دا ښکار دي نو فل ایمان بهم اقوان بعض من زیات ایمان چنده غوړه وبالتقديم اولى وتقديم سر اولى مخکې لکه پوه شو به معنی الرابع وسلورم نمبر ودل کوي کنه چې الله تعالی دا قول لا يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون چې شرم نه محسوسي عيسى عليه السلام چې د بنده د الله پاک شي او نه ملائک د مقربین نو ګور دل کې دی وې دل کې الاول عيسى عليه السلام ذکر وکړو لا يستنكف المسيح ان يكون عبدا ولا الملائكه المقربون نو ترقی د ادنان اعلی ته کیږي ترقی د ادنان چا ته کیږي اعلی ته کیږي نو ګور په لیستن کې په مسیح کې الاول د عیسی علی السلام ذکر دی نو د ادنا دی او بیا بس د فرشتو ذکر دی سره اعلی دی نو دا فرشتي څنګه غوړ دي واښو به معنی جواب ولورکو الرابع قوله تعالى ليستنكف المسيح ان يكون عبدا لله چې شرم نماسو عیسی علی السلام چې شي بندر الله او ملائک مقرب وان فان اهل اللسان يفهمون واهل اللسان دا پوری کې په معنی من ذلك افضليه الملائکه افضليه الملائکه من عیسی علیہ السلام
دې قياس بمثله دا قياس بمثل لمن الترقي من الادنى الى الاعلى ترقي د ادنى نه چتا اعلى ده يقال ولګي دا خلک دي وي ولا يستنكف من هذا الامر الوزير ولا السلطان چې دې خبره نشرم نه محسوسه نه وزیر او نه سلطان نو ګره وزیر دې دا قدر او سلطان دې دا سره او چته او د سینې لګي چې لا يستنكف من هذا السلطان والوزير چې دې خبره نشر نه وسه باچا او وزیر د سینې لګي بلکې ترقی د ادنى نه چا لګي ثم لا قائل بالفصل او بیا قائل بالفصل نشته بین عیسی علیه السلام او غیر من الانبیاء لکه به دې خبره باندې پوه شوي ها یعنی د عیسی علیه السلام او نور پیغمبرانو دا یو شان دي جواب دا دی ګوره دلته کې جواب دا دی چې ګوره عیسایانو د عیسی علیه السلام نسواراو د عیسی علیه السلام تعظیم کړو او ست تعظیم کوو یعنی دوه دانه منلو چیرې دا الله تعالی یو بنده دی بلکې هغه به وي چې دا الله تعالی زوی دی ولې زوی دی ځکه چې دا په غیر د پلان نه جوړ شوی دی په غیر د پلان الله تعالی پیدا کړی دی نو دغه عبادت نه کوي چې دا سر نه انسان دی نو بلکې دا خدای الله زوی دی ویګه بلی باندې نو پیغمبر الله تعالی دا په دې طریقه باندې ذکر کړل چې ګوره تاسو غلا عیسی علیه السلام وای او تاسو باندې کې دا خبره ده چې عیسی علیه السلام نه الله عبادت دي کول بګار ځکه دا الله تعالی زوی دی بغیر د پلان نه پیدا شوی دی و عیسی علیه السلام خلاصه کې فرشتي هم د الله تعالی عبادت کوي حال لري چې فرشتو نه پلاش نه موشته واښو باندې باندې ها او بل دا چې دی وی چې لکه خارق عادت کارونه د موسی عیسی علیه السلام نه ظاهریږي خارق عادت کارونه لکه بچوندو باندې پمړو باندې لاس وی جوړې راځوندې کوي دا شانې مردادا ړون چې نه دا پیدا کوي جوړي نو دا فرشتي چې نه د عیسی علیه السلام نه غټ غټ کارونه کوي نو چې دا فرشتي د الله تعالی د عبادت نه شرم نه محسوسي عیسی علیه السلام نه محسوسي والجواب جواب داله ان النصارى استعظم المسيح چې نصاراو لوی غنل دي مسیح علی السلام حيث يترفع چې هغه به دا اوچت غنو بالاتر به غنو د سنا من ان يكون عبد من عباد الله تعالی چې دا الله تعالی د بندګانو نه بند شي بل ينبغي بلکې پکار دا او چې ان يكون ابنا له چې دا د الله تعالی زوی شي لانه مجرد ذکر مجرد لا اب له وكان يبرئ الاكمه والابرص او عيسى عليه السلام با ژوند روغول به هغه پیدایشون او برګي مرض والا ويحيي الموتى ژوند کول به مړو لرا بخلاف سائر عباد الله تعالى من بني ادم فرد عليهم ردوا الله تعالی په دې معنی بانه لا يستنكف من ذلك المسيح چې دې عبادت نشرم نه محسوس عيسى عليه السلام ولا من هو اعلى منه في المعنى في هذا المعنى او نه هغه چې دونه اعلی دي چې فرشتي په دې معنی کې چې هغه بغیر د پلار او د مونږ پیدا شي هغه دینه زیات خلاف عادت کارونه کوي وهم الملائکه چې ملائکه الذين لا اب لهم ولا هم لهم چې دوه عيسى عليه السلام چې پلار دي نشته نو فرشتي دا نه پلار شنه مرشته ويقدرون باذن الله تعالى وقادر دي الله تعالی په کوم باندې على افعال اقوا هغه افعال باندې چې اقوا واعجب چې هغه ډیر قوي دي او ډیر عجیب دي من ابراء الاكمه والابرص واحياء الموتى د پیدایشون او برګي مرض او د ژوندې د مړو ژوند کولونه فالترقي والعلو بس دا ترقي او دا علو چې دا انما هو في امر تجرد داسې په تجرد کې دا اظهار الاثار القويه او بدی کې د چلنا هغه قوي اثار ظاهريږي لا في مطلق الكمال والشرف ومطلق كمال او شرافت کې نه فلا دلاله على افضليه الملائكه ويس دلاله نشته د ملائکه په غوړوالي باندې والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب